ګرانو ملګرو سلامونه. نن د نوي کال اولنۍ ورځ ده او د نوي کال په دې اولنۍ ورځ باندې مونږ اوریدونکو خپل کتونکو سره یو داسې شخصیت ملاقات کوو چې هغه د محتاج نه دی. پرویز شاهین صاحب زمونږ د سیمې چې دی نو یو لوی علمي او ادبي شخصیت دی او د علم د سره د علم دومره خزاني دي چې اوریدو ته ممکن نو هغه ختميږي نه. نو مونږه کوشش دا لري چې مونږه په دې نوي کال کې شروعات به کوو نو هغه به مونږه دغه نه کوو د پرویز شاهین صاحب نه کوو او پرویز شاهین صاحب به مونږه ته په د پښتنو چې کوم لرغونه تاریخ ته په هغه باندې به مونږ ته خبرې کوي چې کوم دلته کې مختلف دورونه تیر شوي دي، مختلف تمدنونو تیر شوي دي، دا هغه باندې به مونږ ته خبره کوي او مونږ به ګورو چې دا زمونږ چې نن کوم ژوند دی پښتونخوا کې یا په پښتنه سیمه کې دا آیا د کوم وخت نه شروع شو؟ ځکه ځینې خلک چې تاریخ پیش کوي هغه داسې پیش کوي چې ګنې تاریخ چې کله نه محمد بن قاسم چې دی نو چین ترالو نو هغه نه پس زموږ تاریخ شروع شو یا نور خلک په نور انداز کې. نو پرویز شاهین صاحب نه موږ تاسو کوو چې زموږ لرغونه تاریخ څه دی او پرویز شاهین صاحب به موږ سره د لیکچر په صورت کې ان شاء الله آینده به زموږ د یو سلسله د سره شروع کوو. نن موږ چې تجرباتي پروګرام کوو. پرویز شاهین صاحب په دې پروګرام کې زه تاسو ته په خیر علي ویم. زه سلامونه کوم تاسو ټولو مرګرو ته، تاسو ټیم ته نیکی هیله او سلامونه وړاندې کوم. ډیره مننه. شاهین صاحب دا راته وایي چې مونږ غواړو چې تاسو سره مونږ د پروګرامونو یو سلسله شروع کړو او تاسو مونږ ته د پښتنو چې زموږ کوم لرغونه تاریخ ته په هغې باندې تاسو مونږ سره خبرې وکړئ. مونږ ته ووایئ چې زموږ تاریخ چېرته نه شروع شو، څنګه شروع شو او دا تاریخ مونږ د کوم ځای نه شروع کړو او بل دا دی چې دا مختلف دلته چې د دورونه تیر شوي تاریخي په دې باندې مونږ تاسو نه معلومات ورو. نو تاسو خپل څه خیال دی چې مونږ ته به څه په دې آینده پروګرامونو کې به تاسو په کوم موضوعاتو څنګه خبرې کوئ؟ ګوره جی د ټولو نه ضروري خبره خو د پښتنو خپل جغرافیا ده. صحیح. د کوم قام چې جغرافیا سپوري خرابوي هغه قام مخکې نشي تللی. الحمدلله موږ له خدای پاک داسې جغرافیا راکړې ده چې موږ د نړۍ په منځ پراته یو. زموږ نه که چین ته ځي نو هم په خوا کې دی، که هند ته ځي نو هم په خوا کې دی، که زموږ نه عربو طرف ته په ګوادر او په دې باندې تاویږي نو هم په خوا کې، که سنټرل ایشیا وروسته واغاتو نور آزاد شوو ملکونو ته ځي نو دا ټول موږ په منځ کې د ملا په تیر باندې پراته یو. زما په نیز باندې زموږ د تاریخ نه زموږ جغرافیا ډېره غوره او ډېره ښه ده. موږ که نن ماتې خورو په موږ باندې دا سخته ده، ماته خو ته زه نشم ویلی زما د خوله ماته شي، موږ د ماتې قام نه یو. خو موږ که نن دا د 40 کالو نه خلکو په سر راغستي یو نو د دې به لټون کوو چې دا ولې زموږ چې جغرافیا موږ له دا کار کتلی. خو لکه زمونږ چې د نیکانو نه موږ ته میراث پاتې شوی، موږ 4 مذهبونه او کلچرونه او تهذیبونه بدل کړي دي. خو موږ د اولنۍ ورځ د اریاو د ټاټوبي نه واله تر ننه پورې نه خپله خاوره چاته یو غاوړ څه پرېښودې ده، نه مو خپله ژبه چاته پرېښودې ده، نه مو خپل کلتور چاته پرېښودی، نه مو خپل تاریخ چاته پرېښودی. نن په د ناټو 20 ملکونه اړم دي د تېښتې لار نه مومي وتې نه شي. یا ما هم ته ویل چې یا به د زنګونان لګوم یا به مې څنګلې لګې. اوس نړۍ لګېدل د ټوله موږ ته اړم شي، موږ له د ژغورۍ لاس ول نشي راکولی. موږ د انسانانو په دې زنځیر غټ زنځیر کې د یو کړۍ په حیث موږ ته کتې ولی نشي. بغیر زموږ نه زه باور نه کوم چې دا وړی شړی شي. موږ سره به کېناسته غواړي. موږ هم نور شوي یو، موږ دنیا ته یو اپیل ډول کوو د نوي کال اولنۍ ورځ ده 40 کاله خو که په بل چا باندې دا جنګونه دا وینې زوي او دا بمان او دا الوتکې راغلی قسم دی چې نن بیا ډکې هم نشو موندی کېدی. موږ خو یو ډېر ښه قام یو، بیا هم په دې لپاسه موږ ټولې نړۍ ته سلام کوو، د ورورۍ لاس اوږد کوو. په جرګه باندې ورتله غواړو، په جرګه دې راشي، په جنګ نه. که په جنګ کوي موږ نور ستړي شوي یو، زموږ اولاد لاړ شو، زموږ مشران لاړو، زموږ خاوره. موږ د قامونو د سیالۍ نه شاته پاتې شو. موږ دفاع او ډیفنس ته ملا وتړو او که نه موږ څه چل وکړو؟ موږ خو د نړۍ موږ خو غرق شو. دا خو د کمپیوټر سره دی، دا خو د قامونو سره تله غواړي. نو دې جنګونو موږ د خپل وطن د سمبالولو نه او د نړۍ سره د تلو نه شاته پاتې کړو. زه خو په دې ډېر خفه یم. په موږ کې خو ډېر ښکلي مازغه دي، ډېرې ښې ککرې دي، د هر چا ککرې مازغه اوبه شوي دي.
زما که کرے امانت پرته ده د دې نه لا کار نه دی اخیستی شوی زه د دې نه کار اخیسته غواړم زه نړۍ ته ستاسو په وسیله ستاسو په روی باندې بیا یو سوال کوم موږ په جرګه باندې راشئ په جرګه مو وواړئ جنګ بس کوئ کې دې په جنګ را نه شي وړی خدای ګواه دی که په جنګ ته پښتون ووهې ډېرو خلکو غاوره طاقتونه پرې د سکندر نه او د داران راواړه کوشان او پارسیان او سیزیان بیا هندوشاهي محمود غزنویان او دا ټول راغلي دي بیا سیکان او بیا برطانیه او بیا امریکا او دا نشي هغسې یو سړی خو دې ووایي چې دا پښتون له ما سر چا کته کړو نشي خو وطن مې ورانېږي غرق کېږم د خلکو د سیالۍ نه پاتې کېږم دا وخت د جنګ نه دی راځئ ما له ضروري لاس ول نه راکړي چې ما له څه بم راکړي او ما له توغندۍ راکړي نو ما له خو ما په دوستۍ کې افغانستان زما تاریخ خلکو پټ کړی دی زه خدای ګواه دی چې د دوو پیسو ښه راسره حقوقي نو زه د هغې پورې په ارام پکټ کې نه څه معلوم چې خدای د دې روړ دا بدل به ما په ځواني څنګه خلاص کړی زه د هغې پورې نو زما په بدو کې یوازې مه ګوره که بدو ته مې کې زه د قبر نه هم بدلالم نه پرېږدم پرویز صاحب تاسو اواز ملګرو هغه مرګور د ځان سره کار رانه اهلي د دنیا په دې سټیج به خپله حصه خپله برخه لوبول کوم نو موږ د نړۍ څخه خلاول د کال نوې ورځ زما خولص ښه شو چې خدای لپاره موږ د روړۍ لاس راکړه موږ د جنګونو خلک نه یو موږ ته په روړۍ کې وازمیا په سوله کې مو وازمیا که په دغه پیمانه په ټوله باندې پوره ونه ختو نو ستا توغنده او ستا بم خو پروت دی چلوه که نه تاته څوک چې مه چلوه خو ما دا ول وازمیا ده خدای بنده ما په شان سړی به یا لکه زه مزدوري کومه په پردي وطن کې په دوبۍ کې پاله وکړه زه بیلچه وهم زه به ټاټ ته وړم خو چې مېلمه راباندې پېښ شي نو هغه ګټلی شی راولم هغه ځای کې په نړۍ کې به دا ثبوت پیدا کړي دا مثال به راکړي زه د لارې په ملګري باندې مرګ کوم ناشنا سړی له ما سره په لارې ملګری شي نه نوم ورځ یو نه پېژنم په پله راسه چې څوک ته په لارې لاس اچوي ما به لاول مړ کړي نو دی به زمانه وایي ګوره د پښتون کالو د ده ټبر دومره لوی نو هر یو په وخت دا خو خلک راغلی دی چا پناه غوښتې ده ما ورکړې ده څوک مې مېلمه کړی دی د هغه په سر مې نن کړی نو دا د پښتنو د چینیز او د سیند ته دا خلک راتو خو د کلچر په وجه د جغرافیا په وجه هغه له موږ سره دومره ګډ شول چې نن پکې پردی سړی نشي زموږ نه هر سړی پښتون دی موږ هر چا ته پښتون چې په دې جغرافیا اوسي که هغه سیخ دی که هغه هندو دی که هغه ازبک دی که هغه تاجک دی زما ورور دی زما نه ښه پښتون دی په دغه جغرافیا کې زما سره شریک دی د پښتون کلچر ته نه ګوري کلچر څوک په زور په چا نشي څپلی نن د پښتون کلچر د پنجاب هغه چاچا د غوښې نه خبرو د سرې غوښې نه خبرو د پرتوګ نه خبرو د ټوکوي نه خبرو د واسکټ نه خبرو د دې نه خبرو د ما خو د ګنګا جمنا پورې خپل کلچر ورکړو خلکو په مینه واغست ځکه په دې کلچر کې خواږه او په دې کې حیا او په دې کې اسانتیا وه ما خو څوک نه دی مجبوره کړی چې ته پرتوګ واغونده او ته واسکټ واغونده او ته داسې وکړه ته به ورته کړې خورې او ته به دا چل نه کلچر هغه ښیي چې یو سړی د خپلې اړتیا د وجه د خوښتیا د وجې خپل کړي زما کلچر الحمدلله په دنیا خور شو ولې خور شو اوس د هغې شی دا دی چې د یو قام ژبه نه وي من به ځان په دې باندې پوه کوو ځکه ستا سره اوس دا خبرې کومه ستا بینک بیلنس جدا دی ستا ځمکه جدا ده ستا ګټه وټه جدا ده خو څه پښتو یې زما زړه سره زه چې ستا نه پښتو واورم نو بس زه پوه شم چې دا مې د بابا د کاله سړی دی ځان نه باندې وژنم نو زموږ د ټولو نه زموږ په کلچر کې پښتانه دي دا خبره د ځان سره ولیکي که پښتو ژوندی وه نو موږ ټول ژوندي زموږ کلچر زموږ د ژبې پیداوار دی زموږ کلچر او زموږ ژبه دواړه زما د جغرافیا پیداوار دی زه به جغرافیا لکه د ادم خان د درخو ساتمه که دا رانه لاړم زه څه یم ډېر خلک قبیلې بدلې دي وینه یې بدلې ده ډي ان اې بل راځي خو زما سره دی زه ورته سلام کوم زما به شان پښتون دی په دې جغرافیا اوسي په دې کلچر کې اوسي زما سکرور دی نو زه دا نه منم چې زه د کسبګر ته د سپکو کورم زه د فنکار ته سپکو کورم دا خو زما لاس وخپې دي دا خو د پښتو او د پښتونولي خو دې جوړه کړې ښایست خو دې ورکړی دی زموږ د غرق کېدو سر دا و چې موږ سپکاوی شروع هر سړی مو د ځان نه کم وګڼو
خر چې د خر نه پسې اړې کمې نه غوږې د پرې کولو دی د مالو څوک پسې کم دی دا ګوره کلچر ته وګوره زموږ سره په دې سواد کې خان صاحب ډېر هندوان اوسي ډېر سیکان اوسي د زمانونه په خپل مذهب په کلک پاتې شو مذهب بدل نه کوم خو بدل کوم خو ډېر چې مذهبونه په واخوا بدل کړي زما د منګوري د هندوانو سره غم خادي دي دا غموشي زما غموشي هغه راځي د هغو ریګوید وګوره منو شاستر وګوره ګل شاستر وګوره هغو ته د هغو مذهب د هغو زنانو ته د سطر اجازه نه ورکوي چې سطر باندې کول خو په پښتنه معاشره کې اوسي نو د هندوانو اخذ هم د سطر کې لکه لما اخذ چې کوي هغه ځان دونه ساتي او دومره په حیا باندې لکه لما اخذ چې ځان ساتي دا د کلچر خوبي ده هغه زموږ سره اوسي په دې طالبانو پر اسخا دور کې چې زه به کوم لکه ګډوډ شوم ټول خلک خراب شو موږ ټول د هندوانو څوکۍ کوله ما پسې په اخبارونو کې مضامین ولیکل چې دا هندوان زموږ سره امانت دی د دې د پیغلې د سر صادر په ځای باندې الحمدلله خدای پاک رحم وکړو اخبارونه که ګورې نو ما سره په ریکارډ دي ما په دغه معنی هغو له جدا مضامین ولیکل چې دا خو د زمانې نه زموږ سره د خاورې خلک دی مذهب یې نه دی بدل کړی دی هندو دی زه مسلمان خو دی زما د جغرافیا سره دی زما د کلبېغۍ سره دی زما د کلچر سره دی نو زه ټولو طالبانو ته ما اپیل کوم دنیا ته د ځان مې نه وکړی چې ما ته څه مه وایه اخبارونه موجود دي د هندوانو دپاره او د سیکانو دپاره د اقلیتونو دپاره مې دا کړی چې وروره دا ګورې امانت دی موږ هر کار کړی خو د پښتون په کاله کې نه چا د ژبې په سر لوړ راغستی چې بلې ویل دی چې زما ژبه به وي نه په کلچر راغستی چې زما کلچر به خپلی صرف موږ چې دا غواړو چې په دې جغرافیا کې څه اوسي نو زه دې په ټول کې به ګیټۍ غورځې زه نن دا یو شی غواړم د جغرافیا او زما د کلچر زما د ژبې د دنیا هره ژبه چې ویلی شي که هغه عبراني ده که هغه سنسکرت دی که هغه پراکرت دی که هغه پښتو ده که زه ټولو ته سلام کوم زما د نړۍ ټولې ژبې خوښې خو پشتو پست له اول نه ما خپله ژبه خوښه ده زه په دې پښتون یم زما دا پېژندګلو ده خلک مې په دې باندې پېژني د دې په وجه راته څوک لالا وایي څوک راته خان صاحب وایي خو زما د ټولو نه غټه آیډنټیټي چې ده هغه زما ژبه ده زه په دې بارانو ملکونو کې په دې بودیزم کې ځم راځم زما نه هلته چا دا پوه نه کړ چې خان صاحب ستا ځمکه څونه ده ستا بینک بیلنس څونه دی ستا دا څونه دي خو چې هغه زما دا زوروره پښتو واوري نو هغه ماته خان صاحب وایي یا راته افغان وایي یا راته پښتون وایي پسې راته وایي په بینک بیلنس خو نه دی په ځمکه خو نه دی زما په نور سټیټس خو نه دی صرف ماته زما په ژبه باندې دا سټیټس راکړو نو زه لاول دا چې موږ د هېچا نه نفرت نه کوو خدای ګواه دی چې زما عبراني زما سنسکرت زما پراکرت زما پالی زونه خوښې دي لکه څومره چې مې پښتو خپله ژبه د چا ژبه چا قوم نه زه خو هر ځای کې یم که زما خاوره څوک مني ما مني زما ژبه څوک مني زما کلتور څوک مني زما تاریخ څوک مني زما مشران څوک مني زما په وسایلو زما اختیار مني نو زه ټولې نړۍ ته سلام کوم زه د هر چا هر شی منم خو خدای ګواه دی که په دې څیزونو کې زما یو څوک یو هم نه مني یو نو الله ګواه دی که د چا څه منم هېڅ نه منم دا ګوره دا موږ انسانان چې یو بل وځي دا سوشل لایف موږ ولې شروع کړی یوازې ګزاره نه کوي موږ راغلي یو بل شاهین صاحب تاسو خبرې ډېرې مطلبي روانې زه تاسو نه صرف دا سوال کوم یو پوښتنه کوم پوښتنې خو به مونږ بیا هم ډېرې کوو دا راته وایي چې دا زمونږ اوسنی کوم پښتني کلتور چې دی تمدن چې دی دا د کوم ځای نه راغلی دا یا په نننی دی که دا شاته زمونږ نور چې کوم دلته کې تهذیبونه پاتې شوي دي دورونه پاتې شوي هغې سره تعلق دی او که نه دا ځان ته چې دی نو یو نوی شی دی ګورئ جي د نامې د ځار شم ډېر ښکلی سوال دی په نړۍ کې موږ دا کوته نشو ایښودی چې زما ژبه یا زما کلچر دا په سلو کې سل پاک دی که زما ارکیالوجي ده که زما انتروپالوجي ده که زما سوشیالوجي ده که زما لینګویسټیک دي هر څه چې زما دي موږ ګوره لاول به دا معلومو لاولنی بحث به که تاسو سره اتفاق کوو موږ به دا کوو چې زموږ دا خاوره د نن نه په زرګونو کلونو دا څنګه وه په موږ د هر ځای نه سړی راغلی دی څوک حمله یې کړې ده
څوک د علم راغلی دی، څوک ګیان راغلی دی، څوک تجارت راغلی دی، څوک خپل مقدسو مقاماتو لیدو راغلی دی، څوک دلته زده کولو راغلی دی. په دې بلاول باسو کو چې موږ ته د خپل جغرافیه حال معلوم کی چې زمونږ د خلک موږ ته دونه ولې راځو. په موږ باندې د نړۍ غټو واړه تیو باسو نو دیشتو غټ قانون د ارزنه د یونان نه حمله کړې، د ایران نه کړې، د هند نه کړې، د کوشان سنټرل ایشیا طرف نه پارتیان راواله چې په موږ هر چا حمله کړې. اوس دا به موږ معلومو چې موږ په غرونو کې اوسېدونکي خلکو دا په موږ دونه حملې ولې کېدې. د هغې دوه درې وجې دي. ستا جغرافیه، ستا د وطن علم. زمونږ مورخینو یو کار کړی، زه بخښنه غواړم، موږ ټول زور تورې له ورکړی چې زما نیکه به توره وهله او زما دا بېشکه چې وهلې ده په دې څوک نه منکرېږي. په هغو دښمنانو هم ډېر شی لیکلی، خو زما په دې ځمکه کې چې د علم او د عرفان او د ګیان او د دیان د نورو ملکونو دپاره څه اثر و چې هغه خلک راته د چین نه 2.5 سیلانیان، مذهبي سیلانیان راغلي دي چې پاهیان یې سر ایښی دی. دا خلک ولې راته د هغو کتابونه زموږ سره موجود دي. د یونان وګورې سکندر راځي په چکدره په سوات کې هغه خونړی یو جنۍ سره واده کوي، د هغې باچا سره وایي توره کېږده دواړه وادونه کوو. کتاب یې تاسو وګورئ، هغه ورته وایي سای ګاډ ول بي مای ګاډ. جنۍ ته وایي چې دواړه واده وکړو، زما د قسم ستا خدایان به زما خدایان شي. د دې پورې په چکدره کې خبره کېږي که نه. بل دا چې زموږ نه سکندر ځي نو چې خیرآباد ته کوو، چې ما په یو ځای کې په خبرو کې مولو چې دا خیرآباد چېرته دغه سکندر د ورځو نوم دی. هغه لکه د خیر زیات د هلته چا ټیک سره ته رسېدلی پورته یې د جشن د 10 ورځو اعلان کړی چې د کافر زامنو د غرڅو نه آزاد شو. شراب وڅکئ، ګډ شئ، جنکۍ ګډې کوئ، عیش وکئ، چوټي د 10 ورځې چې د غرڅو نه په خیر آزاد شو. په نړۍ کې دا شی چاته دی. خو زمونږ په تاریخ کې به د یو شي خیال ساتو، موږ که د کوم پردي قام سره ورغلي یو نه ایز ا هول باډي ایز ا پښتون موږ جنګ نه دی کړی. یوې قبیلې کړی دی، بله قبیله نه یې منله نه راغلی. په دې موږ له خوشحال خان بابا هم پیل کو، موږ د پیرالله خان هم پیل کو، موږ د باچا خان هم پیل کو، موږ د غازي امان الله خان هم پیل کو. موږ د یوې قبیلې کار ته د قبیلې ویل دي. ایز ا هول باډي ورته موږ نه دي کتلي. دا زموږ کمی دی. لکه مثال والی ټوله پښتونخوا خوا پرته وه، په سوات کې طالبانو درس جوړ کړ. دا خو ته زه سلام کوم چې بیا د پېښور خلکو او د صوابۍ خلکو پښتو تازه کړه. موږ په کورونو کې په خپله لاره په غوجلو کې اوسېده، په پټو کې اوسېده. د صوابۍ، د مردان، د ملکړ، د پېښوره پورې د خلکو لویه قرباني کړې. یقین په خدای پاک وکړه، لویه قرباني کړې. موږ د کورونه راکړو، خوراک یې راکړو، چابې یې راکړې، پیزار یې راکړو، د خپل کاله خلک. دا هغه پښتو چې زموږ په کتابونو کې وه، هغه یو ځل بیا ژوندی شوه. موږ بیا د مردان دغه رول راغوښتی و، پروګرام مو د شکریې کړی، هغه موږ راغوښتی و. دا اوس چې بیا اسامبلۍ ته ولاړو، د مردان هغه مشر د نوم یې رانیر شو. لږه ډېره د ډېر تکړه ځوان دی، مشهور سړی دی، حمایت الله مایار. مایار صاحب مې راوستی او په سټیج کېنولی و. موږ د هر ځای ته موږ ویلو چې یو نماینده د هر ضلع نه موږ راولېږو. موږ شکریه ادا کوو. موږ غټ پروګرام کړی، مایار صاحب په درانه وجود راغلی. ما ورته په هغه خو هم ډېر سلامونه کړي، اوس ورته هم کوم. موږ د هغې پښتنولۍ، د هغې لړ د خوشحالۍ په سبب کې یو غټ پروګرام په سوات کې کړی چې دې خلکو خو هغه کار کوي چې هغه په تاریخ کې چا نه یې کړی. که نه زه په جار خبره کوم، د پاکستان جنډه کوزه شوې وه او دا خلک سمبالول د سرکار کار نه و. که خپلو خلکو لاس نه یې ورکړی، بیا د صوابۍ خلکو، د مردان خلکو، د ملکړ خلکو، د پېښور خلکو، د هر ځای نه ټلیفون، د هر ځای چې موږ ته راځئ، کوټ وې موږ ته راځئ، بڼ وې موږ ته راځئ، ډېرو وې یا زارې وې موږ ته راځئ. ډېرې کډیال چې د ازادوالو ول پناه ورکړې وه. شاهین صاحب تاسو ډېرې ښې خبرې روانې دي. زمونږ ډېر ګلي چې دی نو هغه لګیا دی پروګرام ګوري، هغه خپل رای اظهار هم کوي، سوالونه هم کوي او رای اظهار هم کوي. هغه ملګرو ته چې کوم موږ سره وروستو په دې پروګرام کې شامل شوي، صرف دومره وینا کول غواړم چې دا زمونږ نن پرویز شاهین صاحب سره چې دی نو دا یو تجرباتي
پروګرام دی او دا پروګرام کې به چې نفس بچ دی نو مونږ به د پرویز شاهین صاحب سره یو مسلسل یو سلسله چلو چې هغه سلسله کې به پرویز شاهین صاحب مونږ ته د پښتنو د جغرافیې د کلتور د تمدن باره کې او زموږ چې کوم لرغونه تاریخ ته چې دلته کوم د کاشانانو بودانو یا کوم دلته تهذیبونه تیر شوي په هغې باندې به مونږ ته خبرې کوي او د دې پرانا کې به مونږ ګورو چې دا نن چې مونږ په کوم صورتحال کې مخامخ یو نو آیا دا وجه د مونږ چې دا نو دا د اوس نه دا کدا د مخکې نه دا او بل دا چې دا د مونږ چې کوم اوسنۍ کلتور ته یا جغرافیه نه دا همیشه دغه رنګ وه کدی کې تبدیلي ټول خبرې مونږ چې دا نو د پرویز شاهین صاحب نه اورو تاسو ملګری چې کوم دا پروګرام ګوري ځکه دا وضاحت کول غواړم چې تاسو ته پته ولګي چې دا نننې پروګرام اسی هغه مقدماتي ابتدایي خبرې دي چې پرویز شاهین صاحب سره موږ یو تجرباتي پروګرام کوو د کال نوي کال آغاز دی نوي کال شروعاتو کې پښتون میډیا کې دی نو یو نوي سلسله شروع کول غواړي او هغه سلسله دا ده چې دې کال به موږ ان شاء الله زموږ چې کوم د پښتنو تاریخ ته جغرافیه د تمدن دی او د پاغي په مختلف اړخونو به مختلف عالمانو سره خبره کوو په دې کې به چې د نو مونږه تقریبا یو مسلسل سلسله چې د نو پرویز شاهین صاحب طریقته صحت او عمر لوی ورکی او د سره مونږه دا مستقل یو سلسله چلو او د به مونږه ته په یو دغه انداز کې چې د مختلف مرحلو کې تاریخ چې د مختلف مرحلو کې او مختلف دورونو کې تقسیمي او پای باندې موږ سره خبرې کوي نو ټول چې د فوري تور باندې سوال دا راځي چې پښتون کله مسلمان شوی دی پښتون عربو د پیغمبر علی السلام نواله او زمونږ د 1000 عیسوي پورې عربو په هر ځای کې جنگونه کړي دي خو غټ جنگ شوی دی شپږ ورځې شوی دی 9 ورځې شوی دی چې په هغې کې د یرموک جنگ شامل دی چې ډېر غټ جنګ و په هغې کې د ایران د قادسیې جنگ شامل و چې هغه ډېر غټ جنګ و د ټول نه زما په نس د ایران ځکه چې ځان له یو ډېر لوړ تعظیب و د هغې وهل ګران کار او د پښتنو سره د نورو خلکو سره 9 ورځې جنگ کړ دی او زمونږ په یو ریکارډ یو خبره کوو دا خو زمونږ تاریخ چې څوکرانې به خبره خلک موږ د نبی علیه السلام په لاسو ایمان راوړه موږ پته مکه پته کړه موږ خالد بن ولید خپله لور راکړه دا بوس بردا راواغسته تاریخ را لوران کو د عربو جنگ زمونږ سره 250 کاله شوی دی 250 کاله د دې نه مخکې په لغمان په صوبه کې د هندوشاهي مضبوط حکومت چې په هغې باندې صفویانو حمله وکړه نو هغه د صوابۍ ضلع هند ته او لاهور ته رابدل شو بیا پسې هغه دلته راغلو نو په دغه منځ کې هغوی یو وړه حمله په سوات وکړه د سوات په اوډیګرام باندې وکړه محمود غزنوي په خپله نه راغلی د هغه د هغه نه وروسته پوځیان راغلي ځکه دا حمله په موږ باندې په 1048 کې په سوات کې شوې ده نو هغه حملې چې کېدې نو د دې سره چې موږ وګورو نو پښتنو چې اسلام قبلولو څه عجیبه کار شو زما په نظر باندې هسې د سوچ او خبره پکې کو چې هغه هم ستړي کړو چې لږ دا خو ډېر کلک بوټی دی دا خو ورو مسلمانېږي نو هغې لکه دې ته سرسري او څو خبرې کړي شاته یې ولا هغه اسلام نه دی ورکړی چې کوم دنیا ته نبي علیه السلام راوړه زما خپله فیصله دا ده چې هغه اسلام دې خاورې ته په دې سره به موږ نه خو بیا هند ته مونږ بوتلو هند ته خو بل چا اسلام نه دی بولی هند ته خو د محمود غزنوي په لاس یو سړی نه دی راغلی د شهابالدین غوري په مسلماني شروع شوې ده نو مونږ چې کوم اسلام مونږ په خپله قبول کړو نو هغه مونږ بهرنۍ جنوبي ایشیا ته ورکړو نو چې زمونږ څنګه وجو اخوا په انډیا کې په یې د زور په سو یو سړی په زور مسلمانه وه توره وباسه او حمله کوه چې هلکه کلمه وایه که نو سر دې لاړ شو د نبی علیه السلام خواخوږي د هغه تعلیمات یوازې چې په تمکه سړی وګوري چې نبي علیه السلام څه هدایت ورکړو هغه وایي که ځان پسې چا ور پورې کړو ور به پسې نه لټ کې وړوکی به نه وژنې بوډا به نه وژنې ښځه به نه وژنې فصل به نه تباه کوې مېوهداره ونه به نه پرې کې څوک چې جنګ نه کوي ته به ورسره جنګ نه کوې دې نه څه خبره ده نو موږ چې دا اسلام قبول کړو نو موږ د دغې نه بیا شروع شوې ده خو زه ته یو خبره وکړم که د یوسفزو د راتلو په تاریخ موږ یقین وکړو چې دا په کابل کې الکبرې ګواله دا قبیله دلته راغله په 14مه صدۍ کې نو دلته ګوره ښکاره خبره ده چې زمونږ د هغه وخت مشران بیا خاص باکو خان بابا د ډېر ستاینې وړ دی
دغه په وخت کې د ثوابۍ په طرف باندې د بر سواد بشام د کوستانه پورې قراقرم پورې د ډوما بادشاہي حکومت مسلې مشهور دي چې رانی ګټمان برانه کې نستو دلته وي او رشیخ په ساتل پښنغر کې داشنغر وانی به ساتل دا خلک دي خلکو مسلمانان کو دا شپاره سمي صدرې نه بیا د مسلمان کول ورستو شروع شو د څه زمون طرف ته تو ګورې نو دلته باران مدین کالام اترول دا لیکه چې کومه ده نو په دې کې زمونږ په کانچو کې یو شهید دی هغه پکې شهید شو او هغه د جنگونه کول او د خلک مسلمانانو بیا د دې نه کورس تاسو په پورته د شانګلې په طرف لاړ شئ نو شانګلا اباسین کوستان چیلاس دارل او تانګي دا غټې ضلعې او غټو ریاستونه دي دې کې هغه وجه سره د دې نه په پورته د کشمیر نه اسلام راغلی نو په ګلګت او انځر کې د کشمیر هغه اسلام دی شیعزم په کوم دی په پښتنو کې شیعزم نشتی نو په دې لاندې وطن کې صرف سنی مذهب دی ولې دی چې دې ته پښتنو اسلام ورده پښتانه په سنی مذهب کول چې لږ د چلاس نه په پورته لږ لاړ شو نو شیعزم به شروع شي پس کړو کې هم په ګلګت کې هم په انځر کې هم په یاسین کې هم په ګوپس کې هم په غزر کې هم دا ټول بیا ولې هغه اسلام د کشمیر په لاس باندې راغله او موږ د چلاس او د دارل او د تانګیره پورې تلوات ټول سنیان دي په کې بل مسلک نشي نو دا شی بیا ورسته شوې ده نو که تاسو د بارتو پروفیسور فریډریک بارلاو نه سره د ما سره ډیر خمایله سو ډیر کا تعلیم وړم به سره ده چې هغه د پښتنو په تاریخ کې سوشیالوجي آشنا کړل دا نه مخکې سوشیالوجي کلورت نو شوې نو دې راغه او د په سواد باندې درې کتابونه په سن 56 کې ولیکل انډس سواد او انډس کوستاني ولیکو او د پولیټیکل لیډرشپ امنګ سواد پټانی ولیکو مونږ واړو زو په 15 کم جمعات نو مونږ زړ سکوټر دی وړم به سره چې سکوټر سواد تر اوسه مونږ په شاته منډه وړ زم پوجر ته مالي دل بیا دوی قصه دا بیا سره ځاش نه شو ما پنجاب یونیورسيټي کې د په لایبرری کې کتاب بیا لیندو دا غنه مو سره خاطو کتابات د مرګ پورې په ما ډیر مهربان او ما ته ډیر خونی کړی دی او زما خو استاد پاټک سره کې بیا راغلو د سواد د بادشاہ په کیسټو باندې دا غو انټرویو کوله زو یا ګنټي انټرویو وکړه او د لاس وادي اف سواد ما ولا نو خو چې د لاس وادي اف پټان او هغه اړم او زه خو دا سره لوټه پایزار ولا سړی وګڼه بیگ مې ولا ګرځاو ما څه سې کول په ما ډیر غټ احسان دی زه ډیر خوشاله یم چې زه بیا کاپرستان ته ځان په خپل ریسرچ تلم او دا غلور د نور شپه بجنه کو سره د کاپرستان د ډالر غلو غیبانات خدای پاک منګه په ګاډي کې اوسې کړو دا غجنې سره اخو زما پلاس دی وساغله مونږ ډیر قتلې مې زما سره هم پایل ډاکټر دی چې نو دغه ځای کې هغه یو فکر لیکل لکه تاسو دا هغه مطلب نه داغه دا کتاب نه دی هغه چې په سواد کوستان باندې خپل کتاب لیکو نو مې ده انډس سواد کوستان انډس کوستان کوله کتاب له ما سره دی مالې راکړ په هغه کې هغه یو فکر لیکي چې په باران کې ورسته سړی چې مسلمان شوی نو په سن 58 کې مسلمان شوی هغه خدا کوټیشن کوته نو د دې مطلب دا دی د څنګه چې بیا د پښتنو اته هغه باقی بابا راغله نو باقی بابا موږ معلوم نه کو نو ماته په دې چترال کې خپل علاقه د مداخله شوته وي نن سبب کې ټول هغه خانیان وسی ما دا غو په جواب په کلچر کار کوو نو هغه مسلمانانو راځي چې د ساقي بابا راغله دا بابا راغله باقی بابا د سره ته پینډس کوستان کې پسیو کې په پټن کې چې د باقی بابا خبر دی پلانې د سوات نه راغلی او د اسلام ورته د کتا څو کوستان ته راځي چې دا خون څه په نوم باندې خبرونه کوي چې دا خون بابا راغی نو زما په نظمانی چې په دې غرونو کې اسلام مکمل شوی دی نو دا په لسمه او د نولسمه صدۍ په دې وړاندې سر کې شوی دی دا مخکې نه دی شوی په کې زموږ شهیدانو قبرونه دي په انډس کوستان کې شته په چلاس ګلګت کې شته په دل کوستان کې شته زما درې کتاب دي یو مې لیکل دی په انډس کوستان باندې بل جدا مې لیکل دی په دل کوستان باندې بل جدا مې لیکل دی په اباسین کوستان او سواد کوستان باندې په هغه کوم دا کیسې ما کړې دي چې د خلکو وینا ده چې د اسلام منصب او بل دا مزه کار شوی دی چې په دغه کوستانونو کې خو جبه بدله ده خو زه په ځای کې د پښتو جزيري کلی دی پکې اور کټ کلی دی پکې هغه کې پاک پښتو ویل کې ما دا غوسره انټرویوګانې کولې دا هغه خلک چې د اسلام د پوه کولو د لپاره دی باباګانو
چې هغه ملګرو تاسو پروګرام ګورئ او مونږ سره نن پروګرام کې زمونږ مشر ملما د زمونږ یو ډېر درون او خوږ شخص مشر پرویز شاهین صاحب په دې پروګرام کې ملما دی او پرویز شاهین صاحب سره مونږ د پروګرامونو سلسله جاری ساتو. پرویز شاهین صاحب باره کې زه دومره وایم چې د پښتنو چې کوم لرغونی تاریخ ته تمدن دی کلچر دی جغرافیه ده هغه باندې هغه ډېر زیات معلومات لري ډېر زیات کار کړی دی او مونږ دا ویل شو چې په نن په پښتني سیمه کې د پښتني لرغونی تاریخ باندې څوک زیات پوهیږي یا زیات معلومات لري یا زیات کار کړی هغه کې چې د پرویز شاهین صاحب هم شامل دي. پرویز شاهین صاحب وقتاً فوقتاً موږ سره دلته راځي او په دې زموږ کوم لرغونی تاریخ ته په دې کې مختلف کوم دورونه کې تیر شوي دي د پښتنو په دې دور کې په دې سیمه کې څه تمدن پاتې دی څه کلچر او نن چې موږ دې تر رسیدلی وو د دې شاته کوم سفر دی د تمدني او کلتوري او نو دا ټول بچ دی نو په دې باندې به موږ سره پرویز شاهین صاحب خبرې کوي او دا نن پروګرام چې دی دا زموږ یو تجرباتي پروګرام په دې چې موږ وکړل چې موږ پرویز شاهین صاحب سره یو تجرباتي پروګرام وګورو چې څنګه کېدای شي چې پرویز شاهین صاحب موږ سره د خپل کلي نه علاقې نه چې دی نو آنلاین شي او موږ سره په دې اهم موضوعاتو باندې دا چې موږ ته چې کوم زموږ تاریخ خي زموږ تمدن خي زموږ کلچر خي او خو لیکيږي نو هغه اکثر د بارني خلکو د نظر ده او ضروري خبره چې بارني کلچر باره کې تاریخ باره کې خبرې کوي نو دا غي په کې سناسه مفاد سناسه ګټي نو موږ به کوشش کوو چې په دې کال کې پښتون میډیا چې د نو تاسو ته لګ چې د نو د عام روزمره چې کوم سیاسي صورتحال د سیاسي موضوعات ته هغه سره چې د نور داسې موضوعاتو طرف ته بوزي چې هغه شاهین صاحب ته پروګرام کې په خیراله ویم شاهین صاحب موږ سره بیا موجود دی ما تاسو په غیر حاضر کې خلکو ته استادو باره کې خبرې کولې او د پروګرام باره کې ما معلومات ورکول نو موږ به ان شاء الله تاسو ته وختن چې کله د شاهین صاحب سره موږ پروګرامونه وی نو موږ تاسو ته په شروع کې د مخکې نه به اطلاع درکو چې په نن ورځ او په پلان کې ورځ بچی دی نو هغه شاهین صاحب ایمل خان زه ورسته جی شاهین صاحب دوه خبرې په داسې کو که زما د کومې وینا سره حواله نه وه ریفرنس نه و زه د هیچا څه شی نه منم که یو سړي په خپل بیان کې بیلګه نه ده ورکړې ریفرنس نه دی ورکړی ثبوت ورسره نشته دلیل ورسره نشته زه د هیچا نه تاریخ منم نه لیک منم که زما د کوم وینا سره څوک هم غواړي په سوالونه به په ما باندې پنه راکوي دا نه ده چې زه واقعي پهلوان یم زه به د هر چا جواب وکړم زه د بل نه څه زده کول غواړم سړی چې سوال د سم سړي واوري نو د هغې نه هم ډېر څه زده کولی شي په ما به سوال نه کېږي آزاد اعلان وکړي چې په دې سړي به سوالونه به خلک کوي اورو به جوابونه به ورکړي بخښنه غواړم زما خبر لګوو یو چې زما د کومې وینا خلکو ثبوت غوښتو دلیل غوښتو دا خبره زه ولیکم موږ به د چکدره کې د یوسفزو غټ کانفرنس وکړو د کابل علیمان پکې د کوټي علیمان پکې د دیوځای پکې د جرمني په ډېر غټ پروګرام شو په پیشنګ چکدره کې اوس دا غي کتاب چاپ شو چې کتاب راووت د کتاب نوم یې کړی ملک احمد د پښتونخوا بانی ولکه داسې په پښتونخوا څنګه جوړه شو داسې مخکې سو د هغې وجه ده زه په بخښنه سره یو خبره کوم د ځان نه قلقلا خان نه خو عمر مې اتیاو ته روان دی نو څه خو به کش خو که بیزې مې نه ساتلې نو کچې خو به مې اورېدلی که نه زمونږ پښتانه یا سم کتابونه نه خبر نه دي یا یې اړي نه په پیسو باندې یا یې کتې نشي یا پرې پوهېږي دا څلور غټې خبرې یا لکه د یونان علیمان تا ته پکتیکا لیکي تا ته پکتین لیکي او ته ویې ملک احمد پرون راغی 200 کاله 300 کاله مخکې راغی پښتونخوا جوړه کړه د دې مخکې څه نوم دا تاریخ رانیږي په دې چل باندې چې زه د اصل واجب مې نشي آزاد به ورکړم زماني کوي چې موږ بن اسرائیل و زماني کس سند ده چې بن اسرائیل بل دا یو خبره د مرګور ته ورسوي موږ په هر چا په صادر پورې پیس کې غوټه کو په لمن پورې موږ یونانیانو موږ د سکندر اولاد موږ د محمود غزنوي اولاد موږ د خالد بن ولید اولاد موږ د سليمان اولاد مزه خو بداو چې په دې غټو قومونو کې
په من خو هم چا دعوه کړې چې دا زموږ نسل دی نه موږ د خو چا کوڼی ونه دی ګوره په اسرائیلو باندې یو وخت د هټلر په وخت کې دونه راغی چې هغه ټول تاریخ خلکو ته معلوم دی نو چې د هغو دلته دونه قبیله اوسېدی نو پناه له خو به راغلي اپیل خو به یې کړو چې زموږ کامه لاس راکړئ غرق شو هغو نه تا چېرته په دغه سخته کې اپیل اورېدل دی چې زموږ څوک شته تا د یونانیانو نه څه واورېده چې زموږ څوک شته تا د ترکانو نه څه واورېده چې زموږ څوک شته هېڅ بیسه پښتانه دی ونشي هر سهار پاسېچل هر سړی پوزه توره کې وایي زه انګریم د پښتنو تاریخ لیکم د څه نه لیکې ستا سره څه دي ما ته به خپل ریفرنسز ښه کومه خبره چې شاته بیلګه نه لري ریفرنس نه خدای ګواه دی که د چا خبره ومنم داسې د ځانه تاریخ جوړېږي کور کېني زموږ په کلي کې سره ګیری ده مشر سړی دی هغه وایي موږ د سلیمان علیه السلام اولاد یو زه دا ومنم دا خو د تاریخ نه خو افسانه جوړه کړه ډرامه یې جوړه دا دنیا په موږ پورې خاندي ولې دویمه غټه خبره موږ په د خپل اصل نسل په تاریخ متفق کېږو ولنه هر ورځ پکې کتاب راوځي پښتون کونه پښتون دا او پښتون دا موږ متفق کېږو ولنه خو زموږ په هغه نظریه کې څه زور نه نو ویټ اس په هوا کې مې غشي وشي په تیاره کې مې لوړ وهلی دی موږ دا خبره کوو چې وروره هره بله چې ثابته که موږ د ملګري خو ما ته به حواله ښې ګوره ته د یو قام تاریخ لیکې خان صاحب موږ په پښتنو کې چې ورکوټې بچې سنته وکړو چې معمولي خادي ګڼلی شي که نه نو هغې داسې انفراسټرکچر نه جوړو چې ښه ښځې خواږه ککوړي به څنګه پخه وریجې به کوم ځای ګورو خلک به څنګه راجمع کوو خپلوان به څوک راولو دا به څه چل کړي دا انفراسټرکچر دی د سنتو ته د یو قام دونه تاریخ چې لیکې ستا په لاس کې حواله نشي ثبوت نشي بیلګه نشي دا څه نه لیکې وروره دا څه دي زموږ تاریخ یو رنګ کو یو ورځ سړی راپاڅي وایي دا بني اسرائیل دی بل وایي نه دا ریا دي بل وایي نه غلط دی زموږ په کلي کې سړي موږ دا تاریخ په دې لیکلی کې د صحابت د دنیا تاریخونه ټیک شو د پښتون تاریخ باندې خلک لګیا دی مغولو زه هسې یو اشاره کوم نور به که خیر وروسته ګڼېږو ستا تاریخ د کوم ځای نه وران شوی دی ستا تاریخ د مغول نه امر د ځمکو د قابو کولو فکر د چا سره نه و پیرروخان غوندې سړی د هلمند ته راغی چې د هغه د بلا بچي سره د پښتنو د ثابت خپلواکۍ انفراسټرکچر هغه چې دا شی امر چې هغه اکبر له د اکبر باچا څخه هغه چې څوک پلته نه ووالی پیرروخان روغ موټ سړی مسلمان هم او ولي هم هغه اوس هم خو چې کله د اکبر څخه پلته ووو چې زه به ماته دروازې کړم دا کړي داسې کړي اکبر یې واغه چې غرق شوم هېڅ پیسې د راجپوتو سره جوړه وکړه د جهانګیر مور چې کوم هغه سنګ لور وه د هغو سره چیرې دا راواله دغه خلک پکې وایي په موږ باندې چې وس وکړو وس یې نه رسېده موږ یې په توره ونه شو وهلی په موږ کې خلک پیدا کړو اور یې په اور باندې وهه اوسپنه یې په اوسپنه ماتوله په موږ کې یو عمري شرط بنیاد کېښود نن موږ څونه سادهګانو هلکه روښان خو کو درویزه بابا خو یو لکه یو زورو لاړ شو سبق دې ځکه خوشحال خان یې دله پسې پیل کړو خلک یې پسې پیدا کړو دا خټک دی زه یوسف زه یم زه مروت یم زه مندر یم زه دا یم ای پسې پیل کړو ګوره خلک خان صاحب د ماضي نه سبق اخلي ماضي غاړې ته نه غورځوي چې هغې نه کالی جوړ ته ګرځوي ماضي باندې خلک حال جوړوي او د حال په پړو باندې خیږي د مستقبل یا سباون ته موږ ماضي د کار ویل د مخکې نه ځو که نه هغه حمزه بابا ورته څونه ښکلې خبره کړې ده وایي وړم مستقبل ته زه د حال نه اشین وړم زه د خپل حال د ولولو سره ځم شعر دی ماته برایت چې ډېر ښکلی شعر دی چې زما ماضي چې وه نو هغې نه به زه سبق علم زه به په هغې د حال پړو ته خېږم زه به د هغې نه د سباون معراج ته خېږم ماضي چلو که ما ماضي ته کارو ته وګوره چې هغه کتاب ولیکو زه د کابل هغو ته خو ملایکو په خوله کې توکلي دي زه خو د کابل د عالمانو ته خو زما دونه سلام دی ځکه یو قام دی چې هغه تاریخ پېژني او لیکل پېژني موږ خو د تاریخ سره لوبې کوو یا ما نکاو زما توره یا لکه ستا د ماضي نه څه سبق واسته خلکو څنګه جنګولی بیا که نور دورونه یې پرېږدو پیرروخان خوشحال خان باچا خان او غازي امان الله خان
دا د لسنګ پیل کړی موږ په دې کېناستو جرګه وکړه کانفرنس وکړو چې زموږ دا مشره لکه دونه ښکلي خلکو دا څنګه پیل شو څه وګوراسي یو په منځ کې یو د زمي غونډې خبره کوم لوډ سپیکر پښتنو نه ولیدل برتانیې جوړ کړ هغه یې راوړو د کابل د خط په خوا کې په تنګي کې خاکو پای کې غوږ کو خدای وبخښه امان الله خان کافر دی مولانا ځواب جوړ کړ راشي یو غرونه مو چې کافر دی اوس دا خبره ده دا زما عقل دی زما روغ مازغه دي زه ولې خراب کوم د هر چا مازغه وبشوي اخو زه پکې یو خبره کوم په یو ساده کې تعلیم ایستو مازغه پکې ولټه جوابونه ولیکلو ما غلی ساده په کباړ کې ارزانه واغسته اګران نشم واغسته اسلام آباد ته چټي پورزم دا زړې رسالې په کې ډېر خپل رسالې د امریکا یورپ نه راځي نو تعلیم ایستو مازغه دي پکې نو لري کوم مازغه دي هغه کې لیکلي دي چې دا د فرانسیسي مازغه د $10 کړم بل دا غینه لکړتی چې دا د برتانیې والا مازغه دي $10 بل ځای لیکل په ورسې ځل کې دونه پیړه د کوته چان مازغه پراته دي هغه چې لیکل چې دا د پښتانه مازغه دي او $10 زه سوال یم چې موږ خو خلک په قامق کې چې زما د مازغه $10 څنګه شو اچھا رساله مو ټاکل څه لیکلي وي ان یوز د برین دا مازغه په دنیا کې استعمال شوی نه دي ځکه خو د پښتو متل د پروت چې وار دی نن دا دی سبا د پلار دی که پښتنو ځانو پیژن زه ټول اوس په کال په دې شپه باندې مې یو ورکو کې میسیج ورکړ چې پښتنو چې څوک په خپل نه سم شي د نړۍ نه به د سمول سمانه کو راځي چې خپل دنیا په موږ سره ته پاونه کې شو د دارانه د ښکار تاریخ نه مډیټن ډاکومنټ چوته ویل شي دا غینه په موږ خراب جوړ عیسی علیه السلام نه 1550 کال مخکې زه خو نن بیا په دې خاوره باندې ازیرم زه خو چا بې دخله نه کړم کنه بل قام ځنین زره کاله وجنګوه پته به یې ولګي غټ طاقتونه ونښاته وایي د بابر او د بادر خبرې لاړې د بابر او د بادر خبرې لاړې اشیاء جاز جړم را شوکه بند نه رعایت بشي چې خیر رعایت بشي وایي د بابر او د بادر خبرې لاړې د افغان په پښتونخوا کې یاد بشي دا به دا ډېر ښکلی شعر ما د یو کتاب ټایټل هم ګرځولی د هغې شی دا دی که نه چې موږ خاوره خو وساتله خو مخکې لاړلو څومره غوره قام د دنیا کلچر وګوره ته د جواهرلال نهرو کتابونه وګوره ته د ال باشم کتابونه چې د لندن پروفیسور دی پوخی لیکلي دي هغه وایي چې فیډر دی د افغانستان چې دی د خاوره دا د جنوبي هند فیډر دی فیډر لکه ورکوټي ته چې مور فیډر په خوله کېږي او خو دا پاکه خبره کړې وایي که د شمال نه دا افغانان نه راغلی نه د هند خاوره به د وحدت نه د کلچر نه د رورۍ نه د اخوت نه به خالي پاتې شو وا خو دا دي لکه د خدای بنده د انسانو نه چې اوس ورته دي انسان وایي دا خاصه لانجه ده د هغو کتاب پرېږده چې زمونږ کتاب زما د هندوکش و یو جنۍ راځي ما ورسره هم کار کوم د طالبانو په وجه باندې بیا یو بل نه ګډوډ شو هغې ځان له کار کوه اوس په لغمان کې د لغمانیانو په یو ژبه باندې کار کوم نو کله کله زه هم راځم نو هغه ما سره مې چا ورته ویلي چې یو عالم دی او سکالر دی اڅي رانه جوړ کړو نو ما ورسره هلته لیده وشو ډېره خوشحاله شوه ما ورته وویل چې ته خو په دغه کې کار نه کوې په لغمان کې هغې د ښځو دا دغه اخیسته چې ښځې به څنګه پروموټ کوه مخکې به بیا نو بس چې هغه ځای ته موږ ته اجازه نشتي نو ما زه خو زم راځم دوه غټې ناوې دي پکې الینګاره والي شمزال ته کار کوم او زما په نظم باندې د پشایانو ژبه چې نن سبا په لغمان کې ویلی شي دا د هندي هم سر دی او دا د اردو ما ته یو دوه درې ارټیکل لیکلي هندوستان والا هم ډېر خوښ کړي پاکستان والا هم د اسلام آباد په رساله کې چاپ کړي چې د اردو جړې که معلوموي د هندي جړې که معلوموي هم د دغه ځای نه معلومېږي نو مثالونه مې هلته ورکړي د هغې اوس یې دا دی چې هغه جنۍ د بلالور کار کاوه په دې پښتنو باندې او بیا خصوصا په دې پشایانو او په نورستانیانو باندې بیا چې هغې خپل ارټیکل چاپ کړو ما تېرولی و له ما سره ده هغه وایي که تاسو د اریا او مون معلوموئ
ډېر مزه نه لږ ارټیکل د درې مخه دی خو عرق چې ویسي نه جوړ کړی جوس کړی دی هغه وایي که تاسو په دنیا کې نن د اریاو درک معلوموئ انګریزي هغه فکري د امر ټکی پکې استعمال کړی ډېره مزه کوي نو هغه وایي د اریاو څه بلډینګ نشي چې موږ چاته وښیو چې د اریا دی څه نوره نښاني نشي نو وایي د دې یوه ژبه چې د ریګ وید نه راوړه تر ننه پورې هغه که څه معلومه نو هغه وایي د هندوکش په غرونو کې د هغې مرمر خیږي هغه نن هم ژوندی دی څه به یې د دغې نه معلومه موږ هسې چل وکړو په موږ پښتنو کې ښه لینګویست نه پیدا کړي ته که نن د کلچر بنیاد لګې ته که د تاریخ لګې که ته د جغرافیا هر څه چې کوې که ته انتروپالوجي ژوند کې ژبه د ایران شي دا د اورکوټ مثال بیا به که خیر وروسته ګڼي یو ژبه شوه بل څه دي تاسو عرض کوم تا سره انډس سیویلایزیشن دی چې ثابته دنیا په دې معنی یوه خوله ده چې دا یو ډېر غټ سیویلایزیشن د هغې چې اوس جلډې ولټولی شي د هغې بنیاد د ما په نظر سره د بېلګې دا لوی افغانستان په منډیکاک کې ایښودی شوی د هغه ځای نه هغو کوچ کړی دی هغه کته راغلی ژوب ته راغلی د ژوب نه یې کوچ کړی دی هغه رحمان ډېری ډېر اسماعیل خان ته راغلی لویه کنسته پکې فرانسیسیانو او فرید خان د له دې خلکو کړی بیا هغه راغلی بونو ته اکرې ته په بونو کې غټ مقام دی اکل ورته د هغې نه دا خلکو کوچ کړی دا هړپا ته تللي او دا انډس ته تللي اوس زه چې زور لګوم ولې لګوم اوس دا هړپا کې په منجداړو کې خو خان صاحب تار سره وویسته لوښي لرګي شته مهرونه شته ژبه لیک شته نشانې ساینس او دا شته خو نو لینګویج اوس تا سره ژبه نشته نو یو ریسرچ سکالر ولیکي چې دا خلک ډریویګیانو بل وایي دا اسټرکو بل وایي دا پروټو اسټرکو ولې هغه ژبه موږ نشو لوستی نه سکرپټ لوستی شو نه هغه ژبه لوستی شو نو د دې مطلب دا دی که په ارکیالوجیستو باندې هم یو ښکلی شی پېښ شي خو نو لینګویج ویداوټ لینګویج تیاره ده موږ مخکې مشکل پښتنو په خپله ژبه کار ونه کړو دا داسې ژبه ده چې دا د ایراني ګروپ او د هندي ګروپ په منځ کې ده د دې ډېر اوازونه په هندي کې موندی کېږي او ځینې ډېرې په ایراني کې دا یو فخر پښتنو ته خدای پاک ورکړی دی ما ته بله ژبه داسې وښیه چې هغې کې دا خوبي چې په ایراني کې هم ځي او په هندي کې هم ځي د دې مطلب دا دی چې د ایران خلک او د هند خلک چې یو بیا ویسته واغسته بل سنسکرت سره لاړ شو دوی د کوچ نه مخکې د مایګریشن نه مخکې د هندوکش پیداوار دی دوی په هندوکش کې اوسېده د کلچر ټاټوبی زیمه د ژبې ټاټوبی زیمه د سړیتوب معیار په ما کې دی څوک یې ولټوي موږ خو زما نیکه وایي چې موږ بني اسرائیل بس نیکه او پښتو دواړه ختم دي ولکه بېلګه ده څه پرېږده بېلګې زما نیکه ونه وي دا تاریخ دی ځکه خو قامونه بهر نه مني څومره لیک شوی دی ما پکې څه ګوره صاحب د یونان تاریخونه راواله زه یو څو تاریخونه خدای ګواه ده ډېر ګڼ کېږي پیسې په خلک لوړ کړي ما پې ځان سپک سپور کړو 33,600 کتابونه زه په کور کې لایبرري په څلورو کمرو کې لرم ګوري نو پیسې هم نه ورکوي ګوري هم نه لکه د یونان مورخین چې د سکندر سره په جنګ کې یو ځای په میدان کې هغه تا ته پاکټین لیکي هغه تا ته ساکین لیکي هغه تا ته اسپایزي لیکي ته څه وایې چې زه د کوم ځای نه راغلم دویمه ده د پیغور یو خبره نه ده خلکو ولې دا چل کړی خو دا پښتانه پې نه دي پوه وروسته به بیا په تفصیل ځو خو درته اشاره کوم خان صاحب ته چې ما بن اسرائیل کې نو زه سامي شوم ژبه مې به یا عبراني یا به ارامي کې نو زه چې دونه کډه مې راوړه او زه مسافر شوم نو زه خو راروی سړی شوم کډه په سر سړی شوم په پښتونخوا کې زه خو د شام او د فلسطین او د دې نه رالم نو زه څه شوم کوچی بچی شوم زما خو خاوره هم نشتي موږ پوهېږو نو دا خو د مغولو غټ سازش و چې د خلکو په نظر کې کوچیان ثابت کړي چې د دې خاورې خلک نه دی موږ د هغې نه ځان نه فخر جوړ کړو نو څه چې راغلی خان صاحب هغه زورور قام څوک و چې تاسې پښتو زده کړه ستا نه خو ارامي پاتې شوه ستا نه خو عبراني پاتې شوه ستا نه خو سامي پاتې شوه تا خو پښتو پردۍ ژبه دې واغسته ته دومره مجبوره سړی وي چې ستا د بازار ژبه واغسته ستا د بازار کلچر خپل کو ستا نه خو خپل هر څه فارسي فلسطین کې پاتې شو د دې وینا مطابق اوس ما به په دې پوه کې
چې تاسو د جوب اغسته تاسو کلچر اغسته تاسو هر څه اغسته نو خو یو بازار قوم غټ قوم کنه کدا هو همسایه یا فقیر یا چې څه وته نو هغه دومره لوی قام شو خاصه ما په دې نه پوهه کې چې تاسو د هر څه واغسته ستا بازاران شو ستا نیکان شو ستا مشران شو څه په ناګیر وتاله زه هم درکو ما په دې پوهه کې خان صاحب حواله براکې چې بازار کوم څه شو اوس مونږ دغه څه نه کوو چې شرمېږم نو په خپل شرم کې دا خبر کړم مونږ بني اسرائیل یا خو نشه میدان ته سبا راوځه و یهود زنده باد او اسرائیل زنده باد راوځه وینه جاری او مینه خاندي چې وینه دې د نن په پکې ځکه مذهب بدلېږي بل شی بدلېږي بل شی خو وینه نه بدلېږي خدای مکه که زه عیسائی هم شم زه هندو هم شم خو زه به بیا هم پښتون یم په هندوستان کې موږ د ډېرو سره میلاو شو هغوی به ویل پټان هندو یې د دې کورنۍ تللي هغه ډیګي هغه ریډیو سټیشن یې نیولی ډېر شي خلک یې پښتو وایي موږ خو دونه هم کارونه کوو زموږ اکیډمیانې جوړې کړي پنډونه غواړو خو چې چلو چې ته ما په دې خان صاحب پوه کړه ستا اکیډمۍ دا کوشش وکړو ما یو څیز جوړ کړی چې کوم ځای ته تلم د هغو مې ولیکم ما ورته نوم یې کړی خواره وره پښتو لکه په استرالیا کې چې څومره پښتو ویلی کېږي دا خو د پښتونخوا نه ډېره ده په دهلي او هندوستان کې چې څونه ویلی کېږي په ایران کې چې څونه ویلی کېږي سرینګر کې راته جړلې د هېوادمل صاحب سره پروګرام کړی بي بي سي نه چل کړی خدای دپاره وې موږ له سړیا وي سړي راولېږي چې زموږ دې بچو ته پښتو لیکل وښیي موږ یوې اکیډمۍ دا کوشش کوو یا یو عالم فاضل یا یو ادارې چې دا خواره وره پښتو څه ده زه وایم خیر که ملکونه دي ملکونو ته پی ایچ ډي هلک مه لېږه وایي لکه په ګوپس کې په غیزر کې په ګلګیز کې په سکردو کې په اونځه کې څونه پښتو ویلی کېږي کوم نمونه پښتانو پکې ډېره دي وایي لکه دا ستور یو پښتون چې اپریدی دی زه د هوټل نه بوتلم بیګ یې رالوي دا څه کې زما کور مغول وال دی چې ته په هوټلو کې اوسې د 4.5 کالو نه هلته اوسې کشمیر کې مې کار کاوه د LOC په خوا کې لاین اپ کنټرول د هغې نه خوا کړي ولکه افریدیان پښتانه په 4 کلو کې اوسي ژوندی پښتو ژوندی سندرې ژوندی فوک هر څه ژوندي راځوي داستا کورونه نه دي زه په تخته سملاسېدم هغه ښار ته ورته وپیه کې هوټل دی په ګټه په تخته به سملاسېدم داسې خلک دی نو موږ خو دا کوشش ونه کړو چې دا پښتو په دې وطن کې زنګ نه کوم ځای ویلی کېږي نو ما څه اخاړه غوندې وکړه دومره زوره پیسې خو نشته خو هغه ځایونه مې وښو چې په دې کې دا خلک پښتو وایي ظالمانو راټینګې کوي سندرې وله ورځي د پښتو مجلسونه کوي ژبه وایي ساتلې ده خدای وایم یو سړی د غیزر ته او یاسین ګوپس ته لاړ شي چې تاسو خبرې کوئ پرویز صاحب تاسو خبرې کوئ یا Can you call me after 2 minutes? مرګرو مونږ سره پرویز شاهین صاحب نن په دې پروګرام کې ملمه دی دا زموږ تجرباتي نشرات دي او مونږ به کوشش دا وي چې آینده لپاره پرویز شاهین صاحب سره مونږ دا مضامینو یا د لیکچر سلسله وچلو او د دې پرویز شاهین صاحب یو عالم سړی دی فاضل سړی دی او د پښتني کوم لرغونی تاریخ چې دی د پښتني سیمې تمدن چې دی کلتور چې دی جغرافیه چې د دې باندې دا ډېر کار دی او مختلف دلته چې د تمدن کوم دورونه تیر شوي په هغې باندې موږ غواړو چې د پرویز شاهین صاحب نه د هغه خبرې واورو پرویز شاهین صاحب مونږ سره د خدای هغه ته روغ صحت او عمر ورکړي او مونږ کوشش ده چې هغه سره مونږ دا د پروګرامونو سلسله دغه رنګ جاري وساتو او بنیادي مقصد مو دا دی چې مونږ هغه خلک چې هغې لوستلی نشي یا وخت نه لري یا چې دی نو د پښتنو د لرغوني تاریخ نه خبر نه دي هغې باندې مونږ هغه نه خبرې واورو ورسره چې دی نو مونږ وګورو چې نن موجوده کوم مقام باندې چې مونږ ولاړو نو دا آیا سوچا پښتني تمدن یا کلتور دی او که نه دی که د نورو تهذیبونو هیڅ هم ده او بل دا دی چې زمونږ اصلي تاریخ څه دی زمونږ اصلي تاریخ د کوم ځای نه پکار دی چې مونږ شروع کړو او بله غټه خبره دا ده چې
دا زمونږ چې کوم اختلاف ته او څنګه چې پرویز شاهین چې وموي چې د مشکل دا دی چې زمونږ کوم عالمان دي یا کوم څه پورې کوم تاریخ چې مونږ ته ویلي چې پښتنو د اصل نسل باره کې کوم تاریخونه راغلي نو هغه کې خبره خوشي وي دي داوی شي وي دي خو د داوی د ثبوت د لپاره هغه د بلګي نوم استعمال کړي مطلب د ایویډنس یا د شهادت یا د مضبوط دلیلونو خبره هغه کوي چې پکا دار چې کوم تاریخي خبره کوي یا داوا کوي چې تاریخي حواله مضبوطه تاریخي حواله ولرو نو د پرویز شاهین چې تر به موږ دا سلسله جاری وي دا نن زموږ طرف تجرباتي پروګرام او مقدماتي پروګرام او چې موږ پرویز شاهین چې سرکینو او هغه ورو نو دا سلسله به زموږ جاری ساتي او آینده به زموږ کوشش دا وي چې پرویز شاهین چې موږ ته په یو مخصوص موضوع باندې د مخصوص دور باندې هغه باندې خبرو وکړي او موږ او تاسو سره خپل معلومات او علم چې نو هغه شریکي پرویز شاهین چې بل وخت لپاره د موږ ته چې دوباره موږ سره آنلاین شو پرویز شاهین چې ما صرف تاسو په غیر حاضرۍ کې چې نو دا مرګري چورت شامل شي دا پروګرام پوری او دا پروګرام باندې خپل رائے اظهارم کوي سوالونه کوي نو دای سره ما دا خبره شریکوله چې دا نن زموږ ابتدایي پروګرام دی او دا به ان شاء الله زموږ دا پروګرام پرویز شاهین چې سره نور زموږ هم کوم مشران دي عالمان دي او پښتنو په تاریخ او کلتور په باندې چې نظر لري هغه سره موږ خبرې کوو او دې کال به ان شاء الله پښتون میډیا کوشش دا وي چې موږ د عام سیاسي مسایلو سره لږ زیات علمي بحثونه وکړو د پښتنو اصل نسل د پښتنو په جغرافیه د پښتنو او د دې په کلتور باندې هم چې نن موږ د پرویز شاهین چې باندې علمانو سره خبرې کوو هغه وورو چې هغه څه نظر لري او هغه څه معلومات لري پرویز شاهین چې تاسو اخر کې کتونکو توای نو بیا به ان شاء الله زه ته موجود یم په خپل کې پروګرام به مو چې بیا مثلا ټول کتونکو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم ټول خپوه خلک ته کله تاریخ جوړول غواړي ځان په پوه کول غواړي نو ما څه داوا نه ده چې زما سره علم د نور خلکو سره نشي زه ته یو سوال کوم چې خپه نه را باندې د پوهې په دایره کې دنه به سوال کیږي د پوهې په دایره کې دنه به جواب کو زه به د دې پوره خبره اورم دی به زما اوري په خپل به نه کلکېږي موږ دې پرې غار کړو منګ په دې باندې کارونه کو چې پیر روخان او د اخوند درویزه بابا ورانه پسو منګ چاولم څول خو یو ګروپ ته پیر روخان چې بل ګروپ ته اخوند درویزه شي جنگ جوړ شي اشتو خدای ګوره په دې فیسبوک چې دا سرتیر غونته لکان نشي سيزونه ورکړي عزت خپه شم چې لکه منګ د جوړولو کوشش کوم تاسو په بیا چک ته خوشحال خدای ته سوجي خدي مروت خدي کدا خدي لکه ټول خدي یو دور راځي چې خپل سباون جوړ کو غر کیږي اوس کوم په دې باندې ورشو ګوره یو سړی چې جوړه کوي کنه جرګې راغوسي خان صاحب په جرګه کې بیا یو سړی نه دا کی مو چې چاکو دل را خوشې کړه ترخ مولو په جرګه کې چې دا خبره کې جرګه بسنګ کی په جرګه کې بهر څه ځان غلې کې د کوم طرف چې بد شي هغه به بالکل خاموش کی خلک راغله جرګه جوړه کړي دا زمونږ د پښتنو یو جرګه وګڼي ما خو نه وی چې د نړۍ سره لاول مونږ جرګه کو جنگ نه کو سلام دې جنگ تا وطن می شاته پاتې شه د خپل خاورې فکر وړم دې ته به د ځوانان ملاتړي مونږ به یو لار وټاکو زما په لیک کې زما په وینا کې به ډېر فرق وي کمزوري به پکې دلیل به مې کمزوری ښه حوالې ته به مې لاس نه رسېدلی دا خپل تعلیم یافته خلک ته زمانه په هر لحاظ کړي ما چې کوم وخت سبق ویلو نو ما په ګوتو باندې په کاپۍ کې ځان له نوټس اخیستو ما په ورځ کې نه نوټس وو نه ګایډ وو نه ټیسټ پیپر وو د دې په دور کې کمپیوټر غونډې چې راغلی زه ورته یم خدای وخوار نه کړی که خدای د باندې پښتنو رحم وکړو په جیب کې دله یو ډبې درکړو موبایل ورته وایي څومره اسان کار خدای ګواه دی چې په سوونو پوهنتونونه پکې دننه کړه چې څه چې غواړي هغه څه غواړه نه پښتنو تاسو چې د دې علم نه پیدا وانه لري جانې سکه کرکټ سکه داسې کې کوا هغه د ځان له وخت ورکړه نور خوار نه مړ په چا سوال نه کوا چاته خپل خبرې کوا د خپل تاریخ کې مشغول شه په خپل کلتور کې مشغول هي موږ بسم د دنیا مخکې روان د موږ شاته پاتې موږ بسم د مخکې موږ بسنګ کې چا کوشش کړې ته ماته وای
زما خپل ایماندار مل خان دغه خبره ته کوم چې په دې فیسبوک باندې څونه پښتانه خپل خلک دی کنه قسم دې کدار یوځې شو او ځان له خپل د فیسبوک یو تنظیم جوړ کړ موږ د پښتنو د دنیا بدلول دومره په خلک پکې خو ګټي بيزي یو پاګه کار کې دی بل پاګه کار کې دی زه تم چې پتا سو ټول کې په مالیال باندې زه خراب یم د خدای لپاره مال شپول راځي مال ورزول راځي زما هیڅ نشي خو زه په پښتم گاول کې څه غواړم تاسو ته بدلم راځي د رحمان بابا دربار ته راځي ما ته وای صادر دی راواله بن سره ډیرو سره شفقت سره راشه د دې لمنګ سره کار تاسو خبرې وورم تاسو په زمو د یو بل سره چې ټیبل ټاپ وشي خبره سپینه شي او پاک شي موږ په ارسو متفق زمونږ ګوره په پوک تاریخ پروت دی هغه تاسو جی شاین صاحب بالکل دغه خبرو د پاره خو مونږه نن دا یو سلسله شروع کا او دا سلسله به مونږه یو د تیارونو ما په لار کې ورټینګ او شاین صاحب تاسو ډیره مننه او ان شاء الله دا سلسله به مونږ جاری ساتو تاسو سره به مونږه دغه پروګرامونو دا سلسله جاری وي او هغه کتون کې چې وسرستو مونږ سره په دې پروګرام کې شامل شوي هغه د معلوماتو لپاره درز دا دی چې پرویز شاهین صاحب زمونږ د سیمې یو لوی عالم سکالر سړی دی او څېړونکی دی او تحقیق کوي ریسرچر دی او د دوی چې زیات ریسرچ چې دی د تحقیق چې دی هغه د پښتنو په لرغوني تاریخ باندې دی د پښتنو په کلتور دی د پښتنو په جغرافیه ده بلکې د پښتنو نه د دې سیمې په جغرافیه او چې کوم ځای پښتانه مشته دي د هغې په جغرافیه تمدن نو د سره به زمونږ د خبرو سلسله جاري وي او پرویز شاهین صاحب به مونږ ته زیات نور په مستقبل کې زیات په مختلف موضوعاتو باندې یو موضوع باندې ځانګړي خبرې کوي او موږ سره خپل معلومات شریکوي او موږ به کوشش دای چې تاسو مخکې نه موږ د دې پروګرامونو باره کې لیکچرونو باره کې خبرو او دا سلسله به جاری وي او نور هم موږ کوشش ته چې نور عالمان د شاهین صاحب نور عالمان او فاضلان هم موږ په دې موضوعاتو باندې چې دنو هغه راولو او تاسو سره مخامخ کینو او څنګه چې شاهین صاحب وایي چې د سوالونو جوابونه بالکل ارسو کک لري چې سوالو کې ارسو کک لري چې خپل رائے دارو کې خدا به مونږ په یو علمي دایره کې کو دا به مونږ یو په یو داسې دایره کې کو چې هغه کې صرف داوی نه وي هغه کې الزامونه نه وي هغه کې چې دنو چې کومه خبره وي چې هغه یو علمي وي او بل بعضی وخت کې کله علمي بیس کې په علمي بیس کې ډېر داسې خبرې کیږي چې کې دې شي هغه بعضی وخت کې زمونږ د سوچ زمونږ د عقیدې زمونږ د نظریاتو مطابق نه وي خو موږ به کې وسله پیدا کوو ځان کې چې دا خبره وورو او پاغي لک سوچ کو چې دا بل سړی چې دا کومه خبره کوي د عالم چې کومه خبره کوي د استاد چې کومه خبره کوي نو د په خبرو کې څومره حقیقت ته او د په خبرو کې څومره وزن ده نو هغه به اورو او صلی سره به اورو صبر سره به اورو برداشت سره به اورو او کوشش وکړو چې پاغي باندې ځان شاهین صاحب تاسو ډیره مننه او ان شاء الله دا سلسله به جاری ساتو ورسته کې خبرو هغه د شیرونو نه غټ وډو یو د حمزه بابا یو ابلاره ایستو حمزه بابا وایي چې وړم مستقبل ته د ماضی روایت روایت وړي هر څه نه جوړه چې کارته وچی زه د خپل حال د ولولو سره واه ډېر دا خدای او هغه ما چې زما په کتاب لیکل نو وای د بابر او د بادر خبر بادر شاه ظفر د بابر او د بادر خبر لاړې د افغان کې سبا کې د کوهستان کې زما موجود یم په دې سټیټ باندې لاړ داخله زمونږ ټومات فل ختم فل نن د ککارو د رقم نه لګي زما په خاور کې زون هغه ککرې ویل شوې دي خاورې شوې دي چې نن د ککرې څه شو هغه خلک دا واغه جبي څه شوې یوازې ګنداره باندې موجوده باسکو د بود مت زموږ سره په ګنداره کې 1400 او 14 کاله چلیدل او دا شاهین صاحب هم دغه وی کنه چې دا آینده چې زمونږ کومه سلسله ما ګنداره باندې موجوده یو ټاپک د ریګوید نه بشورو کو او په ما خبره او بالکل زم دغه ویم مرګلو ته خو آزاد مټمان اجازه ده چې سنمونه سوال کوي نو کولای شي ضروري نه بالکل مرګلو تاسو پرویز شاهین صاحب اوریدو پرویز شاهین صاحب مونږه نور هم مونږ سره ما کومه خبره چې د ریفرنس بلګې ثبوت نه علاوه هغه نه چاته وایم او نه دي څوک مني
بالکل دغه به مونږه ان شاء الله دا تاسو کوم خبره کوي دا به مونږ دوباره کو او غواړو چې خلک چې کوم خبره کوي هغه د دلیل سره کی تاریخي حواله سره دی که څوک دغه کتابونه او لوستل غواړي کما ته وایي زه به کتاب خیم چې دا کتاب چا لیکلی کوم ځای چاپ شوی چا ترجمه کړی کوم دکان کې دی په څو پیسو میلاوي د با کتابونه کوم کاغذ شاهین صاحب نه صرف دا وایي چې تاسو چې هر څوک څه سوال لرئ څه رای لرئ هغه به تاسو یو دلیل سره کوئ حواله به ورکوئ او زه به هم حوالې ورکوم او که چاته ضرورت وي چې دغه حوالې مطلب څه دا کتاب څه نوم دی چا لیکلی دی چېرته میلاویږي نو هغې کې هغه وایي چې تاسو سره په دې کې معلومات درکوم ملګرو دغه پروګرام مونږ په دې ځای باندې ختمو او دا یو تجرباتي پروګرام او تجرباتي پروګرام کامیاب شو مونږ صرف دا کتل چې آیا که مونږ په مستقبل کې شاهین صاحب سره یو مسلسل سلسله جاری ساتل غواړو نو آیا دا ممکنه ده نه ده هغه ممکنه ده ان شاء الله مونږ به کوشش چې شاهین صاحب سره مونږ دا سلسله جاری وساتو شاهین صاحب سره چې کوم علم د معلومات دي هغه به موږ غواړو چې موږ سره شریک کی تر بل پروګرام پورې تاسو نه اجازه غواړم خو دا غي نه مخکې صرف یو خبره کوم چې کدا قسم پروګرامونه تاسو خوښي او تاسو غواړئ چې دا میسونه د ډېر زیات وارشي نو تاسو دا کولای شئ چې دا پروګرام چې تاسو خپل ټایم لاین نم شریکول شي او بل هغه خلک چې تاسو په خیال کې تاسو وړه غنئ چې هغه ته د دې باره کې پته ولګي نو هغه تاسو ټیک کولم شي وغه نه علاوه چې په کوم پروګرامونو په پیجونو کې تاسو شرکت لري ممبرشپ لري پاغي باندې هم تاسو دا نور خلکو سره شریکول شي ته د بل پروګرام پورې تاسو نه اجازه وړو روغ جوړ خوشاله اوسئ او خپل دعاګانو کې مو یاد ساتئ ټول سلامونه ټول